واوفوا اذا وعدتم، او کله چې د چا څه وعده کوئ نو د وعدې خلاف مه کوئ، خلاف ورزي مه کوئ. وعده ماتول ګوره د مؤمن یوه ژبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به چې د یهودو سره وعده وکړه، د هغوی څه به یو لوز وکړو، د هغوی څه به په یو خبره باندې معاهده وکړله، نو د الله نبي او صحابه کرامو به هغه لوز نه ماتاو تر څو پورې به چې یهودو نه مات کړی. چا مشرکینو حالن کې الله ورته قرآن کې وایي چې ګوره د کافر د یهودي او د مشرکه د دې څه لوز نشته. د الله نبي ګوره دا نه خپل ولی ته ګوري او نه وعدې ته ګوري او نه ستا معاهدې ته ګوري چې لاس یې د باندې بر شي یا نقصان دله کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط هم دا نه ده شوي چې د الله نبي د یهودو خلاف هم لوز مات کړی یا یو صحابي مات کړی. بنی اسرائیلو کې هم دا عظیمه ګناه وه. دا بعضې ګناهونه، دا بعضې اعمال دې کې منګه او بنی اسرائیل دا ټول شریک یو، یعنی یو شانتي دي. نو د الله پیغمبره فرمای بخاری کې روایت دی، بنی اسرائیلو کې یو سړی پسې لاړی، وی قرضه لاله راکړه درهم. نو چې کله هغې خواله ورلې بني اسرائیل یې ورته ویل ضمانت را، څوک ضمانت کې را چې قرض دله درکړه. نو هغه بل ورته وویله دا چا چې ته قرض اخیست، وی د ما خو نور څوک ضمانت نه کوي، خو الله په ضمانت کې واله، بس الله زما او ستا منځ کې ضامن شو. تا ته چې ما کومه ورځ وښودله په هغه ورځ به تاله انشاءالله د قرضه را رسو. سړی ولا قرض ورکړو د الله نوم یې ورکړو. دیو جنا حدیث کې راځي وایي ډېر ناکار هغه سړی دی چې یو سړی معافی له تعالی رالی او د الله خاطر یې دله درکړو، یعنې د الله نوم یې دله درکړو، او تا هغه سړی معاف نه کوي. عبدالله بن عباس وایي دا سخت ناکاره سړی دی د الله په نیز چې تا د الله د نوم هم احترام ونه کړو او تاله الله په ذمہواری کې درکو او تاله الله په اسره کې درکو. تا دومره بدمخه وي چې تا د الله نوم گزار کو. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوالګر د لراله او په سورلۍ ولن او په اس او د الله نوم یې راته یاد کو، نو تشه ملېږه هیڅ شی ولا ورک او کو څه نه وي. نو د الله نبی ویا چې ګوره کلمه خو ته سمه ووکړه، معروف ته وخیسه خبره وته وکړه. بار کې په سړی ولا ضمانت الله په ضمانت کې ورکو، ضامن یې کو. سړی قرضه ورکړه، ورځې تېرېدلې ورځ پوره شوله د قرض د وړلو، سړی پیسې برابر کړې، قرضه یې راغستې ده، روان دی. دا رچانې چې قرضه راوړې ده د دې سړي او د دې بل سړي په منځ کې دریاب دی، په کښتۍ کې اخوا اوښتی و. دا سمندر غاړې لراله په حدیث بخاری شریف کې راځي ولاړ دی کښتۍ ورته میلاو نشو، ماښام شو. ابل سړی هلته راغلی دی چې ماله خو دا الله په ضمانت کې راکړی او نن به یې خامخا قرضه راوړي. هغه پسې راوتی دی، هغه طرف ته د کښتۍ انتظار کوي چې اوس به سړی قرض راوړي. هغه سمندر په هغه غاړه دی چې ماښام شوی دی، دا امید قطع شوی دی، امید ختم شوی چې اوس خو نه راځي کښتۍ مشتۍ. ماښام لرګی راغستی دی، یو بانس یې غټ راغستی، د هغې دا منځ یې توږلی دی او په پلسټک کې اقه روپۍ بندي کړي دي او د دې لرګي په منځ کې ایښي دي او بس سمندر دی گزار کو چې ربه ضمانت مې ورکړی وي، زما چې انساني کمه محنت او کم کوشش و هغه ما وکړو او ته مې ضمانت کې ورکړی، بس سمندر دی لرګی گزارلی دی. وی کورا به ستا په ضمانت کې څه خلل لازیه نو بس دا ورته ورسوره به. سړی هغه سړی بله طرف ته چې ماښام شوی کور ته ځي چې سړی خو رانلی واده خو یې ماته کړه. وی چې راشه تش کور ته نشم تلی، د لرګي خو به اوسه سولې له ویسو کن. نو لرګي را جمع کړي دي،
په دریاب کې همدغه بانډ سم لوی لرګی را روان دی استعدام ورسره اغوستی دې کوم کې چې د سړي روپۍ اچلې وي کور ته یې وړی ډبرګۍ راغستی دا لرګي ماتی اقه لرګی یې والی دی منځ کې روپۍ دي یا پیسې ترې راغستې چې پیسې راغستې دي اق عمره روپۍ دي څومره چې د قرض ورکړی بس یې نه دی ویلې روپۍ جب کې ایښي سبا له هغه سړی را روان شوی دی کوم چې قرضدار دی او قرض یې ورکړی روپۍ راغستې راغلی دی هغه ته عذر پیش کړی چې پرون زه راوتی ومه ما ډېر انتظار وکړو خو ما ته سورلی کښتۍ میلاو نه شوله او واده خلافي راله زه معافي غواړم او دا روپۍ مې له راوړي دا درواده هغه ته چې لکه پرون خو دې چت ته څه لرګي کې روپۍ نه وی چلي وی چې یاره ما وی هغه به یا تا ته را رسېدلي وي کو نه په الله مې توکل او بروسه کړې وه او یو لرګي ته خو مې روپیه داخلې کړې وې تراشلی مې و منځ کې مې بندې کړې وې پلسټک دا څه پته نه لګي بس ویل الله دې ضامن را کړی او الله را رسولی